انسانیت خدمت دی او موږ ټولو له پکار دي چې موږ خپل بلډ ډونیټ کو او ټولو ته دا خواست کوم چې تاسو ټول خپل بلډ ډونیټ. سپیریئر کالج حوالې سره به زه دا ووایم چې زموږ سر سجاد علي داسې ډېر څه ایونټ ایښي دي هغې کې موږ ډېر انجویبل دي. زموږ ټیچرس چې کوم دي سپیریئر کالج ډېر بیسټ دي. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپا یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. دا مهال زه په سپیریئر کالج کې موجود یم، چېرته چې هلکان جینکې دې وخت کې خپله وینه چې کومه ده د هغه ماشومانو دپاره کوم چې تیلیسیمیا پرنس کې اخته دي یا د کینسر پرنس کې اخته دي، دې سره سره کوم ملګري چې دلته کې راغلي دي نو خپل ځاني ما هم پکې خپله وینه چک کړه، ټیسټ مې کړه چې یاره زما کوم ګروپ دی. نو دغه هم چې کوم دی نو ډېرو خلکو د خپله په وینو پته نه وي. دا په کار ده چې په ایمرجنسي کې بیا چاله وینه ورکوي نو هلکه وینه دې څه کم ګروپ دی نو وي دا ګروپ دی وي ښځه راځه نو او وینه دا ورکول پکار دي. ثواب هم دی پکې چې انسان څومره پورې وینه ورکوي که نه نو دی هغه همره پورې ترندست دی. غورې دا یاد ساته. خو بیا خیر سجاد صاحب ایم ډي د دغه سپیریئر کالج چې په داسې اکټیویټیو کې هغه ډېر زیات انوالو وي او سوشل ورکر خو هم دی. نو څه به وایې سجاد صاحب څومره ماشومانو نن سبا وینه ورکړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا علب خان بھائی زمونږ د پیله نه یو پروګرام و چې را زمونږ د څومره سټوډنټس دي چې موږ ته دا پته ولګي چې یاره د دې بلډ ګروپینګ څه دی. نو د هغې حوالې سره موږ دلته نن یو بلډ کیمپ ارینج کړی د الخدمت فاونډیشن په تعاون سره. نور حسین صاحب پکې شکریه ادا کوم چې هغې کې زمونږ څه ماشومانو ډېرو ماشومانو بوایز ګرلز هغې خپل بلډ هم ډونیټ کړ او زمونږ چې نور څومره ټول ماشومان دي هغې ته بلډ ګروپ سکرینینګ وکړو نو هغې ته د خپل بلډ ګروپ حوالې سره پته ولګېده چې زما دا ګروپ دی. مقصد د دې شاته زمونږ دا دی که انکیس داسې څه ایمرجنسي صورتحال راځي خدا نخواسته یا خپلو کې زمونږ څه داسې ضرورت راځي نو زمونږ د مخکې نه سټوډنټس اویر وي هغوی ته پته وي چې زمونږ دا بلډ ګروپ دی او هغه هما وخت چې کوم دی هغې ریډي وي او خپل بلډ چې کوم دی هغه ډونیټ کولی شي. نو دا موږ یو فورس تیار کړ. دا به انشاءالله زمونږ چې کومې نورې ادارې دي هغه امپایر کالج کې، سپیرټ سکول کې، زمونږ سات اکیډمي کې او نور چې داسې دلته څومره ادارې دي نو زه خپله یو ویلفیر ارګنایزیشن راکوم، هیومن سپورټ ارګنایزیشن. د هغې د چترۍ لاندې به موږ دا د دې ډیټا کلیکټ کوو او څومره چې دا سټوډنټس دي او په ډسټرکټ کې بل د انسانیت خدمت دی په ضلع کې چې چاته هم ضرورت راځي نو هغې سره بیا موږ خپل کانټیکټ نمبر شیر کوو او زمونږ دا ماشومان به د بلډ ګروپ ډونیټ کوي. ډېره زیاته مننه کوم. ګرانو کتونکو زه به یو ډاکټر صاحب سره هم خبرې اترې کوم چې دې وخت کې هغوی لګیا دي باقاعده خپل کار کوي. خو خپله پېژنګلو کېږي؟ زما نوم جلال خان دی او زه الخدمت کې لیب ټیکنیشین یم. جلال صاحب دا ته ووایه چې څومره ماشومانو دې وخت کې خپل هغوی ته دا پته نه وه چې د هغوی ګروپ څه دی؟ مونږ چې کوم دی 120 پلس ماشومان چې کوم دی هغوی له سکرینینګ وکړو د ګروپینګ. د ګروپینګ اصل کې پیدا دا ده چې مطلب یو ماشوم ته پته ولګي چې یاره زما ګروپ دا یو دی صحیح ده. خدا نه خاص که چېرته ایمرجنسي راشي نو هغه ټایم کې چې کوم دی ماشوم ته په اسانه پته لګي چې یاره زما دا ګروپ دی او زه د پیشنټ ته ورکول غواړم. کومو طالباتو چې وینه ډونیټ کړله دا چېرته کې زده کړه؟ دا موږ سره چې کوم دی په الخدمت هاسپټل کې 120 ماشومان چې کوم دی تیلیسیمیا او موږ سره رجسټر دي. دوی ته چې کوم دی په 1 منث کې 2 پیرې یا 3 پیرې وینه دوی ته ډونیټ کوو مونږ بالکل فری. او جا ته وایي دا ما اوس یو خبره وکړله که نه وینه ورکول ډېر خلک وایي یو زه وینه سره ورکوم ما کې وینه نشته دی خو چې وینه ورکوي نو دې سره انسان ته نقصان نشته پیدا ورته راځي. او جی او بالکل اصل کې 120 ډیز بعد چې کوم دی زموږ وجود کې چې کومه وینه وي که نه دا زړه وینه دا ختمیږي او موږ سره تازه وینه جوړېږي دی کې. نو اصل کې دې پیدا داره چې مطلب تاسو 120 ډیز بعد چې وینه ورکړئ نو ستاسو وینه به موجود کې تازه شي او بل ماشوم ته چې کوم دی ته پیدا مو شي. ډېره زیاته مننه کوم. ګرانو کتونکو د دې نه مخکې موږ یو کلي ته لاړو حضرت میا کلي ته او په یو کور کې 4 د تیلیسیمیا ماشومانو او د دغه وینې په وجه باندې هغوی ته ډېره غټه مسله وه. دلته کې چې سپیریئر کالج ته رالم نو دغه بلډ کیمپ لګېدلی و نو دا راته ډېر ښه ولګېده. تاسو هم خو وینې ورکوئ نو ضرور چې کوم دی نو الخدمت فاونډیشن ته هم ورکولی شئ. خو دې کې زه شکریه ادا کوم د سجاد خان تورنځی چې سجاد خان چې کوم دی په داسې اکټیویټي کې ډېر زیات دغه کوي. دا زموږ څونه بچی دي د دې ټولو بچیانو چې کوم دی نو د هغه
وینه ورکړل او دا یو ډېر مهم دغه ده. نو زه به پکې یوې سره خبرې اترې کوم چې هغوی په دې هکله څه وایي. خپله پېژندګلي راسره وکړئ. اصلا فرست ایئر سټوډنټ یم. نن زمونږ ایم ډي سر سجاد علي بلډ ارینجمنټ لپاره بلډ ګروپ بلډ کیمپ انعقاد کړو. په هغې کې مونږ ته د خپل ګروپ پته نه وه. هغې کې مونږ ته د خپل ګروپ بلډ ګروپ پته هم ولګېده او مونږ خپل بلډ هم ډونیټ کړو. نو دا ته وایي چې ستاسو کوم ګروپ دی؟ بی پازیټیو. او وینه دې ورکړه څه جوس موس یې دباندې وڅښل که نه؟ جی جی. خلکو ته څه میسج ورکوي، څه پیغام ورکوي؟ لکه دا کم ضرورت چې دی داسې تیلیسیم یا ماشومان وي د وینې ضرورت وي نو په هغې هکله څه وایي؟ دا انسانیت خدمت دی او موږ ټولو له پکار دی چې موږ خپل بلډ ډونیټ کو او ټولو ته دا خواست کوم چې تاسو ټول خپل بلډ ډونیټ کړئ. په دې موقع د سپیریر کالج حوالې سره څه وایي؟ سپیریر کالج حوالې سره به زه دا ووایم چې زمونږ سر سجاد علي داسې ډېر څه ایونټ ایښي دي هغې کې مونږ ډېر انجویبل دي. زمونږ ټیچرس چې کوم دي سپیریر کالج ډېر بیسټ دي. مطمئن یې تی؟ جی موږ ته بالکل مطمئن دي. صحیح، ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو دا ډېره د اندېښنې خبره ده چې دا 10 ته ورسېدل بیا 11 ته ورسېدل خو تر دې وخته پورې دغه ماشومانو په دغه سرکاري یا نجي سکولونو کې د بلډ ګروپ ټیسټ نه و شوی چې یاره د دې بلډ ګروپ څه دی. دا یو ډېر غټ سوال دی چې نن موږ ته په سپیریر کالج کې دغه پته ولګېدله. یو شمېر طالباتو او دغه شانتې طالب علمانو چې کوم دي د هغې ټیسټ روان دي وشو او کېږي له نو او دې سره وینه چې کومه ده هغه مریضانو لپاره ډونیټ کړه. نو په دې باندې سجاد خان تورنځی چې کوم ایم ډي دي یا د دې کالج کوم سټاف دي ټیچران دي نو هغوی د دغه سوشل ورک دپاره او د دغه شانتې ایونټ دپاره دغه طالبات چې کوم دي نو هغه مدعو کوي هغه قایله کوي هغوی نن لګیا دي جوغ در جوغ چې کوم دي نو خپله وینه ورکوي. نو دا ډېر ښه اقدام دی.